بسم الله الرحمن الرحیم سټوډنټس نن مونږه سټډي کو مول ماس کنورژن سمونږ سټډي کو مول ماس کنورژن چې کوم دی نو هغه څه ته ویل کیږي د چې پریویس کوم لیکچر په هغه کې مونږه سټډي کړل مول کنورژن مول کنورژن هم هغه سټډي کو چې کله زموږ ته یو ګیون ډیټا وی هغه هم په مول کې وي او ریکوایرډ رانه هم په مول کې کوي هغه ته موږ وایو مول کنورژن اوس د موږ سره مول ماس کنورژن نو مول ماس کنورژن څه ته ویل کیږي سټوډنټس مول ماس کنورژن څه ته ویل کیږي مول ماس کنورژن دته ویل کیږي چې موږ ته کوم ګیون سیز وی نو هغه به وی په مول کې ټیک شو خو چې کوم ریکوایرډ دی زموږ نه کوم سیز غواړي هغه په څه کې وي هغه به وي په ماس کې نو دې ته موږ سټوډنټس وایو مول ماس کنورژن یعنی مول کې به موږ ته یو چیز راکړی وي هغه موږ کنورټ کوو ماس ته هغې ته موږ وایو مول ماس کنورژن نو ستاسو د بک مطابق ستاسو د سټیکومیټري چې کوم فرست نمبر چپټر دی د فرست ایئر په هغه فرست نمبر چپټر کې ستاسو یو اگزامپل دی د مول ماس کنورژن مطابق چې کله موږ دا اگزامپل صحیح طریقې سره وکړو انشاءالله نو تاسو ته به کلیر شي چې مول ماس کنورژن څنګه کیږي او مول به موږ ماس ته څنګه کنورټ کوو ټیک ده نو مول ماس کنورژن کې فرست اف آل که تاسو وګورئ اگزامپل نمبر دی 1.6 په هغې کې موږ ته خبرې کوي وایي هاو مینی ګرامز وایي څومره ګرامزو of the carbon dioxide can be produced وایي څومره ګرامز به زموږ سره د کاربن ډای اکسایډو پروډیوس شي ټیک شو نو زمانه ریکوایرډ څه دی زمانه په دې اکویشن کې یعنی په دې کوېسچن کې زمانه ریکوایرډ چې کوم دی کاربن ډای اکسایډ دی بای ترملی ډیکمپوزینګ و چې کله ترملی مینس چې کله موږ هیټ ورکو چاله موږ هیټ ورکو بای ترملی ډیکمپوزینګ یعنی ماتېدل د 8.8 moles of the zinc carbonate وی مونږه 8.8 مول مونږ واغستل د زنک کاربونیټ څومره مولز مونږ واغستل 8.8 مولز مونږ واغستل هغه 8.8 مول مونږ ته راکړي دي کنه دا په مول کې ده و چې کله دا 8.8 مول د زنک کاربونیټ کله مونږه ترملی ډیکمپوز کو دله مونږه هیټ ورکو او د هیټ په وجه باندې هغه مونږه ډیکمپوز کو ماتم کو نو دا مونږ ته څومره ماس چې کوم دی د چا راکړي د کاربن ډای اکسایډ راکړي نو موږ که وګورو زموږ سره چې کوم بیلنس کیمیکل اکویشن دی په هغه بیلنس کیمیکل اکویشن کې سټوډنټس موږ ته دا خبره کیږي وایي زنک کاربونیټ موږ واغستو ټیک شو زنک کاربونیټ دا زنک کاربونیټ چې کوم دی دا به ډیکمپوز کیږي زنک اکسایډ ورسره به کاربن ډای اکسایډ تیاریږي نو دوی چې موږ ته کومه ګیون ډیټا راکړې ده هغه ګیون ډیټا کې څه وایي په ګیون ډیټا کې دې کې موږ ته څه ویل کیږي لږ ځان دې باندې پوهې کې وایي هاو مینی ګرامز آف د کاربن ډایکسایډ سره نه غواړي زموږ نه کاربن ډایکسایډ رانه غواړي کین بی پروډیوسډ نو مطلب دا شو چې زموږ نه کم ریکوایرډ دی او ګیون ډیټا که موږ وګورو بای ترملی ډیکمپوزینګ د 8.8 مولز آف د زنک کاربونیټو 8.8 مولز څومره 8.8 مولز آف زنک کاربونیټ زنک CO3 دا موږ ته چې کوم دی ګیون ډیټا ده ریکوایرډ رانه څه دي ریکوایرډ که زموږ ته دا وایي څومره هاو مینی ګرامز وایي څومره ګرامز نو چې ګرامز کې راشي زموږ سره دا خو ماس دی نو ماس به څه شي زموږ سره هاو مینی ګرامز آف د کاربن ډای اکسایډ مطلب دا څومره ماس به چې کوم دی د کاربن ډای اکسایډ زموږ سره پروډیوس شي نو ماس آف کاربن ډای اکسایډ نو ماس آف کاربن ډای اکسایډ رانه غواړي دا ریکوایرډ دی او ګیون ډیټا چې کوم راکړل د 8.8 مولز د زنک کاربونیټو نو 8.8 مولز موږ ته راکړی د ګیون ډیټا دا په مولز کې د زنک کاربونیټ و چې کله دا 8.8 مول د زنک کاربونیټ دا کله مات شي نو څومره ماس به زموږ سره د کاربن ډای اکسایډ تیار شي دا څه وشو دا هغه 8.8 مولز چې کوم دی نو هغه ماس ته کنورټ کول دي ټیک ده اوس وګوره داسې بل دا زنک کاربونیټ چې کله مات شي او دې کله ډیکمپوزیشن کیږي دا موږ له زنک اکسایډ هم راکوي او کاربن ډای اکسایډ هم راکوي ټیک شو خو د زنک اکسایډ زموږ نه سره ریکوایرمنټ نشته نو دا موږ سکپ کولی هم شو دا موږ سکپ کو
ټیک ده دا مونږ سکیپ کړو داسې. اوس زموږ سره د زنک کاربونیټ او د کاربن ډای اکساید خبره ده. نو که موږ د بیلنس کیمیکل اکویشن ته لغونده کې وګورو او یو نظر په واچو دا زه دوباره چې کوم دلته ولیکم بیلنس کیمیکل اکویشن زنکو CO3 دا ما ولیکو. د دې چې کله ډیکمپوزیشن وشي نو د ما سره زنک اکساید تیار کی او پلس ورسره کاربن ډای اکساید تیار کی. اوس دې خو ګوره خزره خبره سٹارټ اخلم په مول کې ټیک ده. نو دې ځکه د ما سره څومره مول د زنک کاربونیټ چې کوم دی نو هغه ماتیږي. دلته کې څه فګر شته او ون شته خو هغه مونږه ځان ته دلته کې شو کو دا ون دی. نو څومره مول زما سره کاربن ډای اکساید تیاریږي دا هم ون مول دی. دې ځکه څه فګر نشته خو مطلب دی که ون زما سره موجود دی. نو زه دا ویلی شم چې زما سره که 1 مول د زنک کاربونیټ مات شي 1 مولو د ده مات شي د زنک کاربونیټو د چا د زنک کاربونیټ نو دی څه کولی شي دی موږ ته 1 مول د کاربن ډای اکساید راکولی شي که نشي راکولی او بلکل اکویشن ماته دا وایي دی به 1 مولو د کاربن ډای اکساید موږ ته راکي. نو اوس هلته ماته څه وایي که 8.8 مولز آف د زنک کاربونیټ مات شي نو دا به څومره راکي نو 8.8 مولز راواخله 8.8 مولزو دا د چا دي دا دي د زنکو کاربونیټو. دا موږ ته څومره مولز چې کومې تیار کړي نو ما ته وګوره زه خو لومبیا مولز معلوموم که نه او چونکې زما نه په کوېسچن کې ریکوایرډ څه دي او زما نه ماس ریکوایرډ دی چې ماس څنګه دی. نو چې کله موږ مولز معلوم کړو نو بیا موږ ماسو یو اضافي سټپ یو ایکسټرا سټپ موږ کولی شو په هغې باندې موږ بیا ماسو فایند کولی شو. نو لومبیا موږ مول فایند کوو چې څومره مولز دي. نو دا موږ داسې کراس ملټیپلای کړو چې کله موږ کراس ملټیپلای کړو نو دا 1 چې د ایکس سره ملټیپلای شي نو څه به راشي 1 ملټیپلای ایکس ټیک شو is equal to دا به څه شي 8.8 مول د زنک کاربونیټو دا به څه شي دا 1 دی. نو 8.8 مول چې کوم دی دا 1 سره ملټیپلای کړي نو دا چې زه کله بورډ سایډ لکه صرف دا ایکس زموږ سره اننون دی زه ایکس فایند کول غواړم ټیک ده. نو زه به څه وکړم زه به دې ځای کې چې کوم دی دا 1 باندې ډیوایډ کړم ته یو سیټ په 1 ډیوایډ کې بل هم په 1 باندې ډیوایډ کا نو دا ختم شو نو x is equal to 8.8 مولزو دا x is equal to 8.8 مولزو دا x موږ د چا معلوم کړل دا مولزو دا موږ معلوم کړل د کاربن ډای اکسایډزو. نو موږ ته پته ولګېدله د دې نه که چېرته کې 8.8 مولز د چا کنزیوم کیږي که چېرته کې 8.8 مولز د کاربن ډای اکساید استعمال شي د زنک کاربونیټ استعمال شي 8.8 مولزو نو دی موږ له کاربن ډای اکساید هم 8.8 مولز راکوي. او هلته کې زموږ نه خو سیز یعنې ریکوارډ خو چې کوم دی خو په ماس کې دی نو دا مولز د چا دي دا د کاربن ډای اکساید مولز دي. د چا مولز دي دا د کاربن ډای اکساید مولز دي. نو په دې ځای کې به زه اوس دا فایند کړم چې زموږ سره د کاربن ډای اکساید چې کوم مولز دي هغه چې کوم دی نو موږ به څنګه فایند کوو لکه دا د ما سره 8.8 مول شو د کاربن ډای اکسایډو زه به دا ماس ته څنګه چینج کوم. نو دې خو وګورئ د کاربن ډای اکساید زموږ سره دي 8.8 مولز څومره دي 8.8 مولز دي. نو زه چې کله دا مولز ما واخیستو دا چا مولز دي دا د کاربن ډای اکساید دي. نو زه به اوس دا مولز چینج کوم ماس ان ګرام ته څه دی به چینج کوم ماس ان ګرام ته. نو موږ خو دا ویلی شو که نه چې نمبر آف مولزو is equal to mass in gram divided by molar mass ټیک شو. نو نمبر اف مولز زما سره څومره دي نمبر اف مولز د چا ما سره موجود دي د کاربن ډای اکساید دي. نو نمبر اف مولز زما سره 8.8 دي 8.8 دې ذکر فوټ کې 8.8 مولز دي زما سره چا د کاربن ډای اکسایډز دي. ولې زه د کاربن ډای اکساید ماس ان ګرام معلوموم نو ماس ان ګرام خو زه فایند کوم چې ماس ان ګرام سره ما سره اننون دی هغه زما نه ریکوایرډ دی. اوس مولر ماس فایند کول دي چې کله موږ مولر ماس فایند کوو نو یو کاربن ډای اکساید به موږ راواخلو دلته ما راواخیستو کاربن ډای اکسایډز ټیک شو. یو کاربن چې څومره ماس دی کاربن ډای اکساید چې ټوټل څومره ماس دی هغه را معلوم کړي نو هغې ته موږ مولر ماس وایو. نو یو کاربن د څه برابر دی شاباس سټوډنټس د 12 برابر دی پلس د اکسیجن د څه برابر دی د 16 ملټیپلای 2 د دې نه اوورال څه راځي د دې نه 12 د دې نه راغی 44. تاسو کلیر شوئ نو دا 44 سره دا د ما سره مولر ماس دی نو لکه 44 ور فټ کې ټیک شو.
نو اوس چې کوم 44 زموږ سره راغی 44 زموږ سره کوم راغی هغه 44 چې ما راواغېسته موږ لکه فټ کو دا موږ سره مولر ماس شو او دا 8.8 دا نمبر اف مول شو زموږ سره ٹھیک شو نو اوسو د دې ایکویلیټي نه هغه سایډ ته 44 پسې کې دی دا 44 دی زموږ سره په ډیویژن کې نو که موږ دې سایډ ته کو یا بوث سایډ زه کله ملټیپلای کوم په 44 سره دا به شي 44 ملټیپلای 8.8 is equal to mass in gram دا ملټیپلای که شاباس quickly divide by 44 multiply 44 نو دا به سره ختم شي 44 ختم شو نو دا ماس ان ګرام چې زموږ سره کم راغی ماس ان ګرام دا به سره شي ماس ان ګرام شاباس سټوډنټس 8.8 ملټیپلای کړئ د 44 سره جی څه به راشي 387.2 ټیک شو نو دا مو سره څه شی پاین شو دا مو سره ماسو ان ګرام پاین شو نو موږ څه وکړل په ماس ان ګرام کې موږ هغه څیز معلوم کو دلته کې موږ ته چې کومه ګیون ډیټا وه هغه ګیون ډیټا څه کوه وایي 8.8 مولز اف د زنک کاربونیټ 8.8 مول د زنک کاربونیټو چې کله هغه زموږ سره هغه 8.8 مول ډیکمپوز شي نو دی موږ له څومره ماس ان ګرام چې کوم دی هغه د چا راکړي د کاربن ډای اکساید به راکړي نو د کاربن ډای اکساید چې موږ ته کوم ماس ان ګرام راکړي هغه څومره دی 387.2 ګرام چې کوم دی دا موږ ته راکولی شي کلیر شو که څه کوېسچن وي هغه مو نه کولی شي صحیح ده جی